د کلي علاقې چې څومره کسانو هغه ټول راله او نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان راوړو، مسلمانان شو. نو دا څه خلکو نبي علیه الصلاۃ والسلام اخلاقو ته کتلي دي. څه ته کتلي دي؟ اخلاقو ته کتلي دي. نو خپل اخلاق ښایسته کول اورېده. بهرحال دویم نمبر دا مطلب دی ترمذی شریف کې حدیث سے چې یاره یو انسان تا ته تکلیف درکوي، تا ته اذیت درکوي او ته په هغې باندې صبر کوې، دې ته چې کوم دی دا اشاره ده چې دا نیم عقل دی. دا څه دی؟ واورېده. بهرحال دویم نمبر مسلمان ته چې کوم دی خپل زړه به صفا ساتي. واورېده. په خپل زړه کې به بل مسلمان ته بغض نه ساتي، نفرت نه ساتي، حسد به نه ساتي. واورېده. ځکه نبی علیه السلام فرمایي انما المؤمنون اخوه، بېشکه دا مؤمنان دا په خپل منځ کې رونه دي، د رونو په شانتي ژوند تېرول پکار دي. واورېده. زړه به صفا ساتي بل مسلمان ورور ته. واورېده که نه. او دریم نمبر د هغه به عزت احترام کې سبا کې دا چې کوم دی د عاقل انسان علامت دی چې به همیشه د بل انسان عزت کوي. او چې انسان د بل انسان همیشه د بې عزتۍ کوشش کوي نو دا عقلمند نه دی، دا هوښیار نه دی، دا قمعقل دی. څه دی؟ قمعقل دی. واورېده که نه. نو دا خبره ده. او بل په معاشره کې وګورئ یو انسان چې په خپله عزتمند وي چېرته هم د بل انسان د بې عزتۍ کوشش نه کوي. خو چې یو سړی په خپله بې عزته وي نو همیشه د بل انسان د بې عزتۍ کوشش کوي. واورېده. نو بهرحال بله خبره پکې دا ده چې یو هغه کې راځي اوس مثال ځان له ژوند نه تېرېږي، خامخا دنیا ده، ستا به تعلق راځي مختلف خلکو سره. نو بهرحال هغه کې راځي چې ته د یو انسان سره تعلق جوړې، ملګری جوړې، هغه کې به 5 خبرې ګورې. اول نمبر خبره دا ده چې هغه کس عقلمند دی، ځکه د قمعقل کس سره دوستانه، د قمعقل کس سره ملګرتیا د دې هېڅ فایده نه وي. او دویم نمبر دغه کس به اخلاق ښایسته وي، ځکه کله کله یو انسان عقلمند دی خو دغه اخلاق خرابي، هوښیاري په اخلاق یې خرابي، نو چې دغه اخلاق هم ښایسته وي. دریم نمبر چې دغه کس فاسق نه وي، منافق نه وي، ځکه دی به سبا تعالی دوکه درکوي. دا سره په ظاهره یو شان دي او په شیشه به بل شان دي. دی به ستا هر څیز ته چې کوم دی غلي، دی به ستا مال ته هم غلي، پیسو ته هم غلي، ستا عزت ته هم غلي، دا شان نورې خبرې پکې راځي. واورېده. نو دغه خبره ده. دغه شان څلورم خبره دا ده چې دغه کس بدعتي نه وي، بدعت نه کوي. بهرحال هغوی باندې تاسو نه پوهېږئ. 5مه خبره مې څه ذکر کړې خو زما ذهن نه ووتله. واورېده که نه. بل چې کوم یو انسان اولنۍ خبره خو شوه، او دویمه خبره دا ده چې یو انسان همیشه د بل انسان د بې عزتۍ کوشش کوي یا بل انسان ته تکلیف نقصان ورکوي. نو بهرحال دا په حقیقت کې قرآن کې الله فرمایي چې دا د بل انسان ته دوکه نه ورکوي بلکې دی خپل ځان ته دوکه ورکوي. دی په حقیقت کې خپل دنیا خرابوي او خپل آخرت هم خرابوي. قرآن کې الله فرمایي، قرآن کې الله ورته وایي چې دا قمعقلان دي. دا څه دي؟ دا قمعقل انسان دی چې الله ورته قمعقل وایي. نو دا هوښیار کېدی شي؟ نشي کېدی. واورېده. دا د قمعقل انسان علامت دی، د قمعقل انسان صفت دی. او بل حدیث کې راځي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، چې په تاسو کې مسلمان هغه دی چې د هغه د ژبې نه او د لاسو نه بل انسان محفوظ وي. واورېده که نه. نو چې د کم یو انسان د ژبې نه د لاسو نه بل انسان محفوظ نه وي نو دا مسلمان نشي کېدی. پوه شوې؟ دا څه دی؟ دا منافق دی. دا څه شی دی؟ په ژبې باندې څه چې ته په ژبه باندې دغه غیبت کې، شغل خوري کې، واورېده، دغه شیان چې کوم دی دغه د بې عزتۍ کوشش کوي، بدګماني کې، دا ټول په دې خبرو کې راځي. واورېده. همدغه شانتې د لاسو هسې به څه چې کوم دی یو سړي ته تکلیف ورکوي، ضرر نقصان ورکوي. واورېده. دا څه کې راځي؟ دا کس چې کوم دی مسلمان نه دی. دا کس څه دی؟ مسلمان نه دی. واورېده که نه. نو داسې خلکو نه
ځان سیټ ته ساتل پکاري. عمر ده حضرت علي رضی الله تعالی عنہ بارک راځي هغه یو ورځ په لار باندې روان و نو چا ورته کنځل وکړه. علي رضی الله تعالی عنہ ته السلام علیکم. نو هغه علي رضی الله تعالی عنہ بیا یو نصیحت کړی دی چې د دې مثال د جاهل دی، د دې مثال د څه دی؟ بیا قرآن کې راځي واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. تاسو چې کله جاهل سره مخامخ کېږئ هغه ته سلام کوئ، هغه ته